بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو مونږه د حقیقت تعریف او د مجاز تعریف مونږ بیان کو چې حقیقت دې ته ویل کېږي چې هر هغه لفظ چې کوم معنا لپاره وکړل شوی هغه معنی ته مراد واغستل شو جدا حقیقت ته ا د کوم معنا لپاره وځي شوی هغه معنی ته مراد وانه غستل شو جدا سره مجاز دی حکم ادوان دا ده چې سره لپاره لفظ موضوع شوی کده عام او که خاص وي د حقیقت په عمل کوي او دغه شانتي مجاز هم دغه شانتي کا خاص وي او کا عام وي پرې باندې دی کولای شي زمونږ په نسبت باندې کا په عام کې په دې راي کې په مجاز کې عموم جایز دی لکه څنګه چې په خصوص جایز دی دغه په عموم جایز دی په حقیقت کې هم او په مجاز کې هم امام شافعي رحمۃ اللہ علیه چې په مجاز کې عموم نشته ځکه عموم دا لکه مجاز دا ضروری چیز دی او ضروری دا په قدر ضرورت ثابتېږي نو په دې کې دا نشته عموم پکې نشته نو په حقیقت کې چې عموم پیدا کیږي نه دا معنا زائد دی نه د زائد لفظ د وجه نه پیدا کیږي دغه زائد لفظ کپا مجاز کې راغی نو بای کې بوم دغه عمومي دغه خبر خونده او بیا وایي چې ضروري نه موږ ضروري نه ځکه چې قرآن مجید کې دا مجازونه ډېر څه استعمال شوي دي دا ضروري نه بیا په قرآن مجید کې نه راغلی نو او چې په قرآن مجید کې دراتلو مطلب خدان دی چې دا ضروري پکې او مقتضا النص ده اقتضاء النص او اقتضاء النص نه دا هم لکه ضروري شي سره نه په قرآن مجید کې راغلی نو اقتضاء النص دا په قرآن مجید کې راغلی دی دا د استدلال قسم دی استدلال دا مستدل کوي نو دا مستدل په اعتبار سره د مجاز نه دا خو چونکه لفظ قسمونه دي او لفظ دا متکلم دی الله پاک دی بیا موږ چې لفظ سوا دا چې دا عام دی چې په سوا کې څه دی او هغه مثال دا شو اوس دا چې موږ د بسنګ پته لګي چې دا حقیقي معنی ده او دا مجازي معنی ده نو موږ به وایو چې کله دغه لفظ نه کداغه معنی منفي کېدل دا ممکنو ځکه به چیرته مجازي معنی ده اگر نه دغه معنی منفي کول صحیح نه وي دا به حقیقي معنی لکه ته یا منظره شکل د منظري ته لکه دا منظره نه نو دا خبر صحیح ده نه صحیح او منظره ده اوس یو رجل شجاع ته بهادر سړي ته وي چې دا منظره نه دا صحیح ده کنه دغه چې دا منظره نه کته ورته چې دا منظره ده په بازارای کې او کته به د بازارای خیال نه ستې ته چې دا منظره نه یا لکه پلار دې کنه نو پلار ته څه شوی چې دا پلار نه لري اوس نکته چې دا هم پلار وای نکته هم څه وای ابو الپلار ورته وای هم والا کدا پلار نه لري نه دې جته دا ابو ال چې دا مجازي معنی ده دا چې لکه حقيقي معنی چې دا نه د لفظ نه د مسلمان نه جدا کیږي او مجازي معنی د مسلمان جدا کیږي پوه شو مې باندې وګورئ والحقيقه او حقیقت لا تسقط عن المسمى دا نه ساقطيږي د مسمانا بخلاف المجاز بخلاف د مجازنا هذه علامه لمعرفه الحقيقه والمجاز واذا علامه دا حقیقت او د مجاز د پیجندو لپاره پوه شئ والمراد مراد ده ان المعنى الحقيقي چې معنی حقيقي لا يسقط دان ساقطي ولا ينتفي عما صدق عليه انا منفي کی درینه هغه سجد سمند صادقي بخلاف المعنى المجازي بخلاف د معنی مجازي نه فانه يصح ان يصدق عليه چې دا صحیح دی چې په باندې دا صادق چې په باندې ویسي ادم صحیح ده ان ينفي عنه جنفي شدينا يقال للاب اب ولا يصح ان يقال انه ليس باب انا بلار دا ابو ال سيدي ودسي نه دي سي چې دا چې انه ليس باب چې دا پلان نه دی بخلاف الجد بخلاف د نکنا فانه يصح ان يقال انه اب چې دا صحیح دی چې دا اول شي چې دا سره اب دی مجازي تور باندې ورته اب ویل شي ویسه هو ادم سیدا ان يقال چې ویل شي انه ليس باب چې دا پلان نه دی وقد الهيكل المعلوم او دا رنګ هغه کله معلوم یعنی مخصوص شکل منظري يسه سيد ان يقال عليه تقول شبري معنی انه اصل ولا ينفي عنه هذا نشي منفي کړي دي چې ته انه ليس باصل بخلاف الرجل الشجاع بخلاف تبادر سړي فانه يسه سيد ان يقال تقول انه اصل وان يقال انه ليس باصل د څه ویل شي چې دا اسد نه نه لکه پوه شو مې نه ها وځ دا بل خبره کوي قاعده دا چې سو پوری په حقيقي معنی باندې عمل کول ممکن وي مجازي معنی تبا نه شو لاول په موږ ګورو
چې دلته حقيقي معنی چې دا برابرې ده او د حقيقي معنی لاندې افراد چې دا مونږ لیکېدلو نو بیا به حقيقي معنی چې دا به اخلي مجازي معنی به نه اخلي مجازي معنی به هل اخلي چې کله حقيقي معنی اغستل هل ته صحیح نه وي لکه پوهیږئ به باندې سره باندې پوه شوي ها اوس په دې باندې مسلې نمک کې ځان په دې خبره باندې پوها کول پکار دي چې یمین څه ته ویل کېږي یو قسم ته ویل کېږي کنه او د یمین څو قسمونه دي درې کم دي یمین لغو یمین غموس یمین مناقضه یمین لغو دې ته ویل کېږي یو سړی په دروغ باندې قسم وخوري انده ته پته چې دا کار نه شو خدای ته ماجي د خدای پاک په پاک نوم باندې قسم چې دا کار شوی دی اوس ته پته چې په دې کې دروغ جن یم نو په دروغ باندې قسم خوراک دي ته سوي لیکل نه په دروغ باندې قسم خوري دي ته غموس وي او لغو دې ته ویل کېږي چې دا خیال دی چې دا خبره ده صحیح ده دغه خیال مطابق سره صحیح ده نو دغه ته یمین لغو ویل کېږي پوه شئ لکه پرون د اتوار ورځ نو موږ مدرسې ته نه راغلي ها موږ مدرسې نه راغلو خو یو کس د چې هغه چې را دی ما په بازار کې دلو او د ماري قسم چې مدرسې ته راغله نو د خیال مطابق خو دا خبره صحیح ده په ازل کې سره دروغ ده نو دې ته یمین لغو هغه مو سیده ته پته چې دا خبره نه ده بیا هم قسم خوري لکه دا یو انسان هغه دا په دې خبره باندې غوښنه زماري قسم چې پرون د هفته ورځو ها نو دا خبره صحیح ده دې څه ویل کېږي یمین غموس ورته وي او یمین مناقضه دې ته ویل کېږي چې یو سړی وي چې په آینده زمانه کې به یو کار وکوم یا به نه کوم ها چې یو زماري قسم چې سبب زما مدرسې ته راځم او را نه نو دا دې په دې کې څه شو خاني شو یا وي چې دا کار به نه کوم او به وکړو نو دې به څه شي حانس بشي و زمنګ بنسبانه زمنګ د احناف په بنسبانه صرف په یمین مناقضه کې په دې کې کفاره ده او په یمین لغو او په یمین غموس کې مناقضه غنښت ده ها دغه نشته ده سنشته ده کفاره نشته ده او ځکه او زمونږ لپاره مستدل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان واښوي چې الله تعالی به تاسو چې په کوم کې چې تاسو کړه عقد کړه عقد پوښوي او به یمین غموس کې دا اختلاف ده یمین غموس کې مونږ وایو چې بدی کې کفاره نشته ده کفاره نشته ده ځکه الله تعالی وایي چې لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم الله پاک نیول په هغه باندې کوي کم چې تاسو منعقد کړی دي یعنی دلته عقدتم الايمان نه عقد مراد ده عزم ته نه ده مراد عقد ته مراد ده عزم ته مراد نه ده نو زموږ په منځ په یمین منعقده کې چې دا کفاره شته او بل قسم کې نشته ده امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې په یمین غموس کې جنن دا هم سره کفاره ده او دوی چې د کفاره ذکر الله تعالی په دوه ځګونو کې کړه ده یو خدا کړه ده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان پوښوي یو دا او یو چې نه کړه ده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ها چې الله پاک نیوګه پاک زمای چې کم کې تاسو لقست او اراده کړی ده کنه او په یمین غموس کوم د تاسو لقست او اراده کړی کنه ها نو دوی چې دوه ځای ذکر شوی دا یو ځای چې نن دا کفاره سره ذکر شوی دی بل ځای بغیر د کفاره ذکر شوی دی نو په کوم ځای کې چې کفاره نشته نو موږ وایو چې ردا هم په دې کې شامل دي پوه شو به نه باندې نو او چې په یمین غموس کوم کفاره ده موږ وینا الله تعالی صرف په عقدتم الايمان صرف په یمین مناقضه کې چې دا کفاره کړی دا او په بلکې مؤاخذه ده او مؤاخذه الله تعالی ذکر کړی دا او اصل مؤاخذه چې دا په کوم ځای کې په آخرت کې کېږي نو په یمین غموس کې خو بدت عذاب ملاويږي او په دنیا کې په بده باندې څه کفاره مفاره نه بنه پوه شو به نه باندې پوه شو ګورم نه یو مثال شو بل مثال بیا وایو ومتى امكن العمل بها او صبر چې عمل ممکن وي پر حقیقت باندې نو سقط المجاز مجاز بسوي تاسو ما سره وای هذا اصل كبير لنا دا زمون د پاره یو لوی اصل له يتفرع عليه كثير من الاحکام چې په دې باندې ډېر احکامات متفرع کیږي یعنی مطلب څه شو ما دام امکن العمل بالمعنى الحقيقي صبر چې عمل ممکن وي پس معنی سقط المعنى المجازي نو معنی مجازي بسوي لانه مستعار لکه چې معنی مجازي مختلف شوی د مستعار ده والمستعار لا يزاحم الاصل او مستعار دې دا اصل سره مقابله نشي کوله مزاحمت نشي کوله فيكون العقد لما ينعقد دون العزم نو عقد دا به شامل وي هغه تکب چې منعقد کیږي عزم ته نه شاملو
پوښوي دا الله تعالی ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الايمان نو بریګه دا عقد تیرې نه دا شامل مناقضه عزم تبا نبی اي يكون العقد المذكور في قوله تعالى يعني باغ عقد كم چې شوی دا الله تعالی په قول کې ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان محمولا على ما ينعقد دا محمول په يمين مناقضه باندې وهو المناقضه فقط لانه حقيقه اللفظ زكاه لفظ حقيقي معنی ده لري عقدنا مناقضه غستل دا لفظ حقيقي معنی ده او دغه معنی دی اغستلو عزم ولا معنی دی اغستل دا معنی مجازي ده نو موږ څو ګوري معنی حقيقي باندې عمل ممکن وي معنی حقيقي باخلو معنی مجازي با نه اخلو لانه حقيقه هذا اللفظ دون معنى لازم اذا كذا حقيقه اللفظ ده ما نه معنى ده عدم دري حقيقي لفظ حتى يشمل الغموس والمناقضه جميعا شامل شي يمين غموس او يمين مناقضه طول دل ولي لانه مجاز ده مجاز ده او مجاز لا يزاحم المحققه مجاز ده حقيقه مقابله نشرت له وتحقيقه تحقيق دليل ان اليمين ثلاث شيء قسم بسو قسم له لغو وغموس ومناقضه فاللغو لغو سره ان يحلف على فعل الماضي تري قسم قربت رشي زمانه باندې كاذبا فدروغا اظنا انه حق ندكم ان دای چې سره حق ده ولا اثم فيه ولا كفاره نه بری ګناه شنه به قصشته كفاره زر دروي والغموس غموس سره ان يحلف تري قسم على فعل ماضي ففعل ماضي باندې كاذبا فدروها عمدا فقط بني وفيه الاثم دون الكفاره عندنا ابريغ گناش ده وكفاره نشته دم بالنسبه وعند الشافعي رحمه الله عليه في الكفاره ايضا بريغ كفاره والمناقضه المناقضه سره ان يحلف على فعل اتين تیرے قسم وګري وراتلو کار باندې فان حنث فيه کذا بیا حنث بنيږي يجب الاثم والكفاره جميعا بالاتفاق واجب ده بل باندې ګناه او کفاره باندې په اتفاق سره ولي وذلك لان الله تعالى ذكر هذه المساله في الموضعين الله تعالی دا مساله دا کفاره ذکر کړی دا قسم دا مسلې ذکر کړی دا وسوزینو کې فقال في سوره البقره بسوره بقره کې الله تعالی فرمای لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم چننی سي الله پاک تاسو به بيهوده قسمونه تاسو یقیني سي الله پاک په زمانه چې سستا سوزړه قصد کړره وقال في سوره المائده او سوره المائده کې فرمایي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته چې الله تعالی نشي تاسو په هغه باندې چې کوم تاسو قسمونه مضبوط کړی دی هغه سره الله تعالی څه ذکر کړی دا كفاره الايه فالشافعي رحمه الله عليه يقول امام شافعي فرمای بان قوله بما عقدتم الايمان معناه ومعنى بما كسبت قلوبكم واحد اذا عقدتم الايمان وذا كسبت قلوبكم معنى باندې یودا فيشمل كلا الايتين شاملي بدوانه ايتونه وموسى مناقضه باندې والمؤاخذه في اللغه او مؤاخذه په مائده کې مقید په کفاره سره دا لګي مؤاخذه مؤقته بس سره په کفاره سره لګي الله تعالی کفاره ذکر کړی دی کنه او په سوره بقره کې چې الله تعالی ذکر کړی الله کفاره نه ذکر کړی نو دوی یو خبره دو پیری په یو ځای کې رااله یو پیر مقید او بل پیر مطلق دا نه مطلق با حمل کیږي په سبانه په مقید باندې لکه څنګه چې هغه وي چې په زهار کې عام رقبه الله تعالی ذکر کړی دا خو چې نه مؤمنه به پکې ځکه موږ دلته کې الله تعالی مطلق ذکر کړی الله مقید ذکر کړی دا فتحمل عليها نحمل کی وبدی معنی المؤاخذه المطلقه المذكوره مؤاخذه مطلقه کم چې ذکر کړل شوی په سوره بقره کې فيكون الاثم والكفاره في كليهما نو غناء او کفاره بابا ځوانو کې فيطبق بين الايتين بهذا النمط او تطبيق په بری آیتونو کې بری طریقې سره ولګي ونحن نقول من غوايو انما العزم والكسب مجاز چې معنی دا عزم او د کسب دا عقدتم الايمان دا مجاز ده والحقيقه هو المناقضه فقط اذا عقدتم الايمان مناقضه ولا معنى ده حقیقت ده فآيات المائده ما آيات المائده دلالت على ان الكفاره في المناقضه فقط چې کفاره بس په مناقضه کې وي بخلاف ما كسبت قلوبهم في البقره فانه عام للغموس والمناقضه جميعا دا بما كسبت قلوبكم دا عام للغموس والمناقضه باندې والمؤاخذه فيها مطلقه او بریګه مؤاخذه سره مطلق ده او المطلق اذا اطلق يراد به فرد الكامل نو فتصرف الى الفرد الكامل ندي اړول بکی څه فرد كامل دا فرد كامل سره لري مؤاخذه الاخرويه اخرى اخرت کی مؤاخذه فيكون الاثم في الغموس والمناقضه جميعا نو گناه په غموس او مناقضه باندې کې هذا هو غايه التحرير
في هذا المقام واذا بدي مقام کې زیات دغه انتهایی تحلیل دی وسيجيء هذا في بحث المعارضه ان شاء الله تعالى فبعض المعارضه کې ان شاء الله پرې باندې پورا بحث راشي ان شاء الله کله دې کال نه خدای پاک وړولې آینده کال دا وړولې او بیا ال دغه تاسو قیاس وی د الانوار نو وای کې بیا معارضه بوای والنکاح للوطء دون العقد ویم مثال ذکر کوي چې د نکاح زمنګ په نک باندې د نکاح حقيقي معنی چې نن دا وتی دا سره وتی دا او د نکاح دا دغه معنی چې دا عقد والا معنی غسل دا نکاح سم معنی نه مجازي معنی نه سم معنی نه مجازي معنی نه نو اوس موږ وایو چې لږه مسله دا چې حرمت مصاهرت صرف په نکاح سره ثابتېږي او کنه په زنا سره هم ثابتېږي نو زمنګ په دې باندې چې کله لکه زوم وشي زوم معنی دا چې دا پلار دې د خځې سره میلاو شو که په نکاح سره دا او که بغیر د نکاح نه ده نو په دې سره حرمت مصاهرت څه ثابتېږي او هغه وایي چې نه په دې سره حرمت مصاهرت صرف په نکاح سره ثابتېږي او په دغه سره نه ثابتېږي پوه شئ موږ وایو لکه ګوره نکاح معنی چې دا زم دی زم او زم کېدل یعنی یو پیفس کېدل یو ځای کېدل دا که په وتی حرام سره او که په څه سره په وتی حلال سره خو زم پکې راځي پوه شئ هغوی د نکاح معنی چې نن دا لکه عقد اخیستل چې عقد یې واخیستو نو په نکاح کې خو عقد شوی او په زنا کې عقد نه هغوی حرمت مصاهرت پرې سره نه ثابتېږي والنکاح للوطء دون العقد او نکاح وتی والا معنا غسل جلاده حقیقي معنا ده ناقد والا معنا غسل اي يكون النكاح المذكور في قوله تعالى وهذا نکاح چې کوم ذکر کړل شی الله تعالی پر قول کې ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء چې تاسو نکاح مکوئ د هغه زنانو سره چې تاسو بلاران وسره نکاح کړی دا نو ځکه بل سره حرمت من نکاح له کنه حرمت مصاهرت په کوم دي نو په دې باندې پکې باندې محمولا على الوطء دا نکاح بدل کې حمل په پسمانه په وتی باندې نه په عقد باندې فيشمل الوطء على حلال والحرام شامل پیدا وتی حلال ته چې سبب سره کیږي د نکاح په سره وتی حرام ته چې سبب سره کیږي والوطء بملك اليمين ايضا او وطء بملك يمين سره هم د قشان دي لان النکاح في الاصل اعظم ذکر نکاح په اصل کې سمانه ده زم وهو انما يكون بالوطء والعقد او اكل کله پاس سره او دي سره واغ سره نو انما سمي نکاح دي دا نکاح څه ویل شوی دی د نکاح دا د زم ته نکاح څه ویل شوی دی چې دا سبب د زم کېدو دی سبب څه دی زم کېدو دی دی په وجه باندې سړی او خلا یو بل سره دغه زوم فمن حيث اللغه حقيقه النكاح نو په اعتبار د لغت سره د څه شری حقیقت د نکاح سره والعقد مجاز نه د نکاح د عقد ولا معنا غسل سره مجاز دی ومن حيث الشرع بالعكس او په اعتبار د شرع سره یعنی شریعت په وضع شرعي په اعتبار سره نکاح چې نه د عقد ولا معنا غسل لرينا حقیقت ته او عقد د زم ولا معنا دي غسل سره مجاز دی فالشافعي رحمه الله عليه عمل النكاح ها هنا امام شافعي رحمه الله عمل کړه نکاح دلته په معنا متعارف باندې فلا يثبت حرمت المصارت بزنا نسب لري حرمت مصارت بس سره فزنا سره ونحن على حقيقه اللغويه او عمل کو دا په حقیقت لغويه باندې فيثبت حرمت المصارت بزنا نو وای چې ثابتي کې به حرمت مصارت بس سره وایي مې باندې ورته